هغه ذات عبادت کې خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی دی دا هغه ذات عبادت کې چې تاسو یې پیدا کړی دی نو دا د الله جل شانه صفات او به فرمای تاسو چې بندګي د کارا کوي دا رب سره چې تعلق جوړ کې عبادت د ذات کې چې د ذات عبادت وکړو د ذات بند چې ربوبیت ومنو نو تقاضا ودا شي چې الله جل شانه دا ټول مخلوقات د انسان د پیدا لپاره پیدا کړي انسان د پیدا الله جل څه فرمایي که تاسو د رب عبادت وکړو د رب عبادت وکړو د رب بندګي وکړه د رب ربوبیت ومنو لعلکم تتقون الله پیدا بلش تاسو په تقوا دار جوړ شئ متقین او پرهیزګار به جوړ شئ تاسو متقین او پرهیزګار به جوړ شئ نو الله جل جلاله فرمایي هغه ذات دې صفات نور ذکر کړي هغه ذات دې چې استاد لپاره پیدا سمک او اسمان پیدا کړی دي دا سمک او اسمانونه استاد لپاره پیدا کړی دي د سمکې نه بدل انتظام کړی دی دا بدل چې یو پرش ګرځولې دی اسمان مې در باندې چت ګرځولې دی لکه څنګه چې انسان ځان له کور جوړي د کوټې انتظام او بندوبست کوي نو دا د پرش چې هغه جوړ کی بره چت واچي د چت انتظام وکي الله جل شانه فرمایي دا در دغه یو کور یو کمره چې هغه جوړ کړی دی لاندې قسمه چې د فرش دی اسمان چې دا چت دی او بیا الله جل فرمایي دغه چت دا دغه اسمان نه چې وانزلنا من السماء ماء الله دغه اسمان نه در باندې کوبه نازلې کړي دغه اسمان نه در باندې کوبه چې هغه نازلې کړي او دغه کوبه الله دې دا چې ستاره پیدا لپاره دي ستاره ضرورت چې هغه پوره کوي په دې سره ستاره ټول ضرورت پوره کیږي او ستاره ټول سره تړلې د نور زناور سندسرو د حشرات الارض وغيرها دا ضرورت هم چې د دې نه پوره کیږي او دا کې بیا زناور ډېر چې الله دا زناور هم بیا ستاره پیدا لپاره پیدا کړي دا زناور سندسر دا دې ستاره پیدا لپاره پیدا کړي سمک او اسمان هم الله ستاره پیدا لپاره پیدا کړي وګوره ته چې عباس نه پیدا کړي ابا حسبتم انما خلقناكم عباسا الله فرمایي آیا انسان چې دا دومره نظام ستاره لپاره پیدا کړي دي زمکا اسمان ور سپوږمۍ ستوري سیندونه سمندرونه الله دا هر څه ستاره لپاره پیدا کړي دي نو اے انسان آیا ته ما عباس او فضول پیدا کړي ابا حسبتم انما خلقناكم عباسا آیا ستاسو دا پیدا حکومت چې ګنځه عباس او فضول پیدا کړی شوی وانکم الینا لا ترجعون او ته به موږ ته واپس راونه ګرځي ستاسو دا چې موږ ته مستا واپس نه وته ته چې من چاهي زندگی تیرې چې څه دې کوي هغه وکي کنه الله نا افا حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله تاسو واپس زما طرف ته دا تاسو واپس الله دې فرمایي زما طرف ته دا زما طرف ته واپس راځي او بیا الله دې په دې کې فرمایي چې انسان او د دې تخلیق الله جل شانه ذکر کوي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسان او پیره باندې پیدا کړی مګر د خپل عبادت لپاره د خپل بندګۍ لپاره الله دې د پیدا کېدو مقصد هغه زما چې بندګۍ ده چې دا انسان او پیره دا ټول نظام په دې لپاره پیدا کړی خدا انسان او پیره دا د خپل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړی دا زما عبادت او بندګۍ کې نور الله جل شانه فرمایي ستاسو د جون ضرورت دا مسجد هغه برابر د جون ضرورت الله ما پیدا کړی زه خالق ما پیدا کړی ضرورت دې زه پوره کوم الله یې ضرورت دې زه پوره کوم نو څه فرمایي د انسان تخلیق الله جل شانه ذکر کوي چې کله انسان ماشومي د مور په ګډه کې د خوراک انتظام نشته دی د خوراک انتظام نشته دی ماشوم چې هغه فریاد کوي زما هوا زما خوراک د کوم څه نه کوم زما خوراک د کوم څه نه کوم الله جل شانه فرمایي ما تا دې چې ستاره ما تا دې چې ستاره او رب معنا د پالون کې سره دی زما چې ستاره زما تا پالم ستاره خوراک کا انتظام وزکوم نو الله جل شانه د خوراک انتظام انت کې وکړو په کومه طریقې سره د نوم په ذریعہ سره څومره بهترین چې انتظام الله جل شانه کړی وجه صدا ګنده خوراک دی الله جل شانه انسان د پاک خپل د دې خوراک نه چې محفوظ او ساتره یعنی الله جل شانه هغه ذات دی چې دغه خوراک دی انسان لا د خپل په ذریعہ سره ورکول شو خو نه الله جل شانه چې دا کوي د دې چې
د ګندسي نه کرکه کیږي او الله کی ضرورت نو الله جل شانه تنظیم په بل طریقې سره وکړو د نو په ذریعہ سره الله جل شانه د انسان د خوراک تنظیم وکړو او د انسان ته وکړو د انسان اے زما بندا ما ته رب وایا سجده اغستا سجده ستا رب ما ست خالق د ربوبیت تقاضا وزور کوم ستا د خوراک تنظیم وزور کوم دې چې یریګا ما زمانو چې رب له زمانو رب له یریګا په خوراک تنظیم وکوم کله چې انسان دنیا ته راغی یو مور رګېډه د دنیا کې ته راغی دلته کې انسان وجوړل الله زما رب تا په مال د خوراک تنظیم کړو د لوګو په ذریعہ سره د خوراک راکاو یو لاله د خوراک زما رب اوس د دنیا تر عالم زما د هغه رزق هغه یو لاله چې د هغه کټ شولا مور بلا هغه لاله چې د هغه کټ کړلا زما اوس خوراک سره کوم الله زما رب زما د خوراک د کم څه نه ملوي نو الله جل شانه فرمایي زما بندا یریګا ما زمانو رب دې دا ته ما ویل چې زمانو رب دې زپالون کې ستا یو لاله خوراک بند شولا نو دوه چې د خوراک مې نه جاری کړلې د مور د بدن نه مې د دوه چې هغه د خوراک تنظیم کو چې مې نه جاری کړلې هغه چې خوراک کو بهترین او صفا خوراک بالکل د هر قسمه ګندګي او د هر قسمه ملاوت د پاک خوراک الله جل فرمایي چې وکړه چې ستاسو بدن چې قوت او طاقت ورکړي ستاسو بدن قوت او طاقت سبب وګرځي الله فرمایي او چې کله انسان داسې دوی مقاله ته ورسېدو او مور چې هغه لارې کټلې د انتظام د خوراک د رزق هغه دوه لارې چې کټ شولې هغه باندې شولې نو به انسان کله چې مور دا ماشوم بچی د پیونه اړای نو ماشوم جاړي چې اوس نیوي زبو خوراک د کوم څه راکو زبو خوراک څنګه کو نو چې ماشوم کو جوړل الله جل شانه فرمایي اے زما بندا دا ته ما خپل ځان کو درې ما ځان ته راوېلې دا ته ما وې چې سستا راځم زبستا د خوراک څخه تنظیم کوم نو چې کله ستا یو لار د خوراک باندې شمال د ولارې د خوراک کولا وکړي کله چې تاسو موږ تیر شولا او مور او پلار د هغه ولارې د خوراک باندې کړلې نو زمان اوس هم راغلي اے زمانه د سلور لارې د خوراک بدل چې هغه جاری کما وانزلنا من السماء ماء الله د اسمان نه من باندې ومنه د خوراک باندې بس دی وکړو فاخرج به من الثمرات رزقا الله دې سبګه نه بدل بهترین او کل خوراک له واسم دا د خوراک انتظام دې په ملات چې هغه وکړه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين الله جل شانه فرمای غریب الله تعالی چې کوم نازان کور کې ساتي الله کوم او بهترین خوراک دی هغه ځان له اخرى کوم چې کمزور ستانه هغه اضافي استفاده شي هغه د سروي ته چې ورواچوا الله د سروي د بدن نه من داسې بهترین انتظام کړی دی بهترین صفا خوراک من لرکو چې الله جل شانه فرمای د هر قسمه ملاوت چې صفاله او الله جل شانه فرمای من بین فرس و دم لبنا دې درته الله جل شانه اشاره کوي چې ګوره دې کارخانه ته وګوره دې فکرې ته وګوره دا دوره ګوره راغلي دي یو طرف ته یو رنګ چې هغه د یینو رنګ دی بل طرف ته چې دا هغه ګندګي چې او مستجات رنګ دی او د دې په منځ کې چې هغه په روان دي الله جل شانه فرمای دا وګوره نه پکې نه ویني هغه رنګ شته نه پکې نه هغه ګندګي په دوی شته بهترین د خوراک تنظیم مې درل کړی دی او دا نه الله فرمای فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب الله هر قسم چې باغونه مې درل چې راټولې دي په دا باغونو کې الله بهترین چې خوراکونه دي بهترین چې دي الله دا سرور د رزق تنظیم مې درل د سرور زینو مې الله جل شانه فرمای زما باندې د خوراک تنظیم مې درل او چې کله دا ما درل کوي او چې کله د انسان دغه ضرورت دغه د خوراک اشیاء استعمالي او خپل ژوند تیری یو نه هیڅ ورسي یو د عمر یو حد ورسي نو په دا باندې بیا په نور ادوار شروع کی اول ما شروع کوله به نو جوانی دا او بیا وړاندې په روان دي دا الله استاد چې کله دا ژوند دی نو ما درته چې احکامات درلېږي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسان او پیره ما د خپل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړی دی
نو الله جل فرمایي چې کله تا دغه ضرورت استعمالول زما دغه نعمتونه دي استعمالول او تا زما چې دې بندګي کوله ما ته دې رب ویلو زما ربوبیت پرې منلو چې کله انسان د ژوند خاتمه وشي او مړ شي وفات شي نو بیا انسان فریاد وکړي الله زما ربا زما د خوراک تنظیم ختم شو یو لار باندې شو دعا درې سلور لار چې هغه باندې شولې بیا ورته الله جل شانه فرمایي اے سما بندا زما رب دې ما ته ویل چې زرا به رب په معنا د قانون کې سره ما ستاسو خوراک تنظیم کړو یو لار مې درنه خوراک چې هغه جاری کړو کله چې ستاسو دنیا تراله مور پلان درنه هغه یو لار د خوراک کړل نو دوه لار مې درنه جاری کړل خوراک کله چې ته جون یو وخت تیر کو او د مور پلان د لاغت ولا د خوراک باندې کړی نو سلور لاري چې هغه من الله رزق پورا کړی او چې کله الله تعالی زما دغه رزقونه خړل دغه رزقونه خړل جون ته تیراو او بیا د داس یو حد ته ورسېږي چې دا جون خاتمه وشوله مرګ در باندې راغی او زما حکمونه د سر تر رسولي نو زما بندا زما اوس حکم راوړي زما اوس حکم راوړي چې سلور لاري باندې شوي نو د جنت اته لاري اته دروازې مې درته الله وکړو دې ته ویل کېږي رب الله د جنت اته دروازې مې درته وکړو کړې او په شرط دې چې زما د رب وي زما ربوبیت چې هغه به ونی نو الله زما ربوبیت دې ومنو زما بندګي دې وکړه الله بیا چې پروا مکو د رزق الله دې رزق پروا مکو زبر د رزق درکو چې دې زناور له ورګي دې مرغو حشرات الارض ورګي انسان له وې نه ورګي او چې انسان چې خپل رب پیژني بل رب ته چې رب وي رب سره تعلق جوړ کړي الله د خوراک تنظیم وکوا حالانکه دنیا کی کافر له الله جل شانه رزق ورکړي دنیا کی رزق الله جل شانه کافر له ورکړي مسلمان له ورکړي فرق صرف دا دی چې دا کافر استعمالي صرف د دنیا لپاره د دنیا د پیدا لپاره مؤمن باندې استعمالي د آخرت د پیدا لپاره مؤمن باندې د دنیا د اسباب رزق خوراکونه دا غني چې دا زما چې د ضرورت دی چې دی باندې زما ژوند چې دی هغه تیر شي او نور زما مقصد د الله عبادت او بندګي ده زما د خپل رب عبادت او بندګي کو هغه لپاره پس لګي او د کافر هغه چې دا رزقونه او دا خوراکونه او دا هر څه تیری نو د دې لپاره چې زه د دنیا ژوند ځاله چې برابر کړم زه د دنیا اسباب ځاله چې هغه برابر کړم د دنیا هغه مقصد صرف د دنیا ژوند دی صرف د دنیا لپاره هغه لګیا دی نو الله جل شانه فرمایي اے زما بندا سجدي رب انتظام د خوراک کا انتظام الله بنا زما پسې مده دا د انسان پسې مده دی الله بنا ما چې انسان نه لګوي بلکې الله جل شانه فرمایي کچره د خوراک کا انتظام الله باندې انسان ته ورکړي وي د پسې مواره وي الله چې انسان له یو نوړې ورکړي سره وجنا چې دی وي دا مو ختم شي کدا چې چاله ورته دا مو ختم شي نو الله دا پروا وکړي د رزق انتظام دا چې ما کړی دی رزق زما په لاس